که زه درته دفتر او رسالې هم ولګوم خو چې یو سړی نه مني نه مني د دانا دپاره د رسول الله علیه السلام دا پیشنګویانې کافي چې کم خلک تی انکار کوي په سبا ژبه تی انکار وکوي دې دپاره چې د مسجدونو امامانو ته علماو ته او کم حق خلک دي چې دي هغوی ته پته ولګي او ستاسو په خلاف کم ملک یو قدم نه اوچتی نو چې هغه علماء کرام خپل یو ترتیب جوړ کړي چې بیا نه د ملک حکومت ګیله کوي ځکه مناظرې ته به دې یقینئ ما ته به خلک عوام نه خرابې ځکه دا تل د دیو دین پرېښی دی دیو د دین نه ځان له منډې وایي تر دې ښه پته چاته نه لګي چې مور مې څوک ده خور مې څوک ده اب عیسی علیه السلام څه وپېژني چې راځي او نه ابی او دادا د دې غم کوي چې خپل بچی راټینګ کړي او د امام مسجد مخې ته کښېني چې مولوي صاحب د فتنې دور دی دا دله پوهه که چې فتنې څنګه دي عیسی به څنګه راځي امام مهدي به څنګه راځي یاجوج ماجوج به څنګه راځي مور او پلار د دې غم نه کوي نو بیا زمونږ درخواست دا دی چې کل عام دی ملک د دې خبرې اوچت کې اقدام چې زمونږ دپاره د ډوډۍ خوراک دومره لازمي نه دی څومره چې د محمد مصطفی صرف د قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اهمیت دی لہذا که په دې ملک کې چېرته د نبی علیه السلام احادیثونه کل عام انکار کیږي او فتنې ته غبور ورکولی کیږي نو موږ یوازې زباني جهاد نه کوو موږ علما او اهل حق عوام چې کوم د حق سره ودرېږي د مسلمانانو اجماعي عقیدې مني ابه موږ یو طرف ته کو دا دلګان بې غیرته دی بل طرف ته شي پته به ولګي چې څوک یې ګټي پته به ولګي چې څوک یې ګټي موږ د نور الدین زنګي د صلاح الدین ایوبي عاشقان د پیغمبر اولاد یو موږ د عاشق رسول اولاد یو موږ د بې غیرت اولاد نیو موږ دا حدیث ویلي سخت م پې تېرې کړلي موږ به دې باندې ځان پوه کړلی یو دله بې غیرته پې نه پیږي او دا کم فهمه عوام غلطی او دیو به بله ورځ راپاسي الله ته به کنځلي کوي ځکه لس پړوی دي پوري ته ورڅوک چت ته نشي ختی یوه پړوی دویمه پړوی درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه اوومه اتمه نهمه لسمه وخیجي چت دا به یوه پړوی راچي کله د عذاب قبر نه انکار کله حیات النبی نه انکار کله د عیسی علیه السلام د نزول نه انکار چې د مسلمانانو اجماعي عقیدې دي د هغې نه به دا بې غیرت انکار کوي موږ به ورته ګورو خاندو به صرف خبرې به کوو عوامو په ذهن کې غلط تاثر جوړ شوی مناظره فساد دی دا اصلاح ده چې د مسلمانانو د 1400 کلنۍ عقیدې نه انکار وکړی شي دا اصلاح ده که دا اصلاحي بیا د دې نه غټه اصلاح دا ده چې زما ټولو ته درخواست دی مرزا قادیانی سرچ کوي په یوټیوب باندې ټوله ډیټیل به درته راشي د ده نه غټه اصلاح هغه کړله ټوله ډیټا به درته راشي لږې سرچ کوي مرزا قادیانی خبیث او ورسره دا خبیثان او یا خو د ملک اقدام په دې اوچت کړي که ملک نه اوچتی د ده پالټو والا د یو طرف ته شي دور د سوشل میډیا دی خپل پیغامات دی ورکړي چې موږ د سره نه د مسلمانانو د اجماعي عقیدې نه منو بیا موږ پیږو بیا موږ په یو عشق د پیغمبر کې انشاءالله العزیز خپل سټونه قرباني کولی شو خپل سرونه موږ قرباني کولی شو او دا زندگی موږ راوړیم دې دپاره ده چې د محمد په یو خبره باندې زما زندگی قربان شي دا ماته د 1000 کاله مونځ نه بهتره ښکاري د 1000 کاله مونځ او روجو زکاتونو نه د 1000 کاله صدقو نه ماته بهتر ښکاري چې زما زندگی په قال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربان شي او ستا د ملک حکومت دا به ته دړې وړې ولو ستا څه خیال دی موږ دومره کمزوري یو بې غیرت یو دلګان یو ها قومه ستاسو وظیفې خورو ها قومه ستا پیسې خورو ستا په مسجد کې امامت کو یا به راسه ودرېږي یا به انکار وکړي چې زمونږ د اسلامي عقیدې نه څوک انکار کوي یا به د هغه ساري په دې دنیا کې یا به زمونږ ساري او ته بې غیرته ورته بیا شهید وایه ته بې غیرته بیا جاړه مظلوم شهید شو دا مظلوم دی تا ته مبارک او زما خپل اهل علاقې ته درخواست دا دی خط پته ده کمزورې په جسم په لحاظ د مال په لحاظ د علم لیکن سناسه عشق د پیغمبر علیه السلام را پکې شته مشران به ماورئ کشران به ماورئ او نوجوانانو یاد ساتئ که په منبر باندې ما د اسلامي عقیدې نه انکار وکړو او تاسو زه پرېښودم
په ورځ د قیامت د راسه تاسو په جهنم کې شریک شئ. او تاسو ته مهم که تاسو د یو اسلامي عقیدې نه انکار وکړو یا داسې سړی هم سپورټ کو، والله که ستا په قبر باندې ما د ټولې علاقې والا میتیازې وانړولې بیا ګوره. د ما دومره وس راسي، دومره طاقت مې راسي، نور کمزوری یم. خو څه شی یم؟ کډمتوب لزم ته به راپسې خاندي. الله ملا ګمراه شوی دی. که ایکټینګ لزم ته به راپسې خاندي ملا جي، په پیسو پسې لاړ. که دیاړي کوم ته راپسې خاندي، که کاروبار کوم ته راپسې خاندي، که ټرالۍ په بازار کې چلوم ته راپسې خاندي، که ملاتوب کوم او پیسې عالم ته راپسې خاندي. ما ته هم یو لاره وښایه، په څه لاره باندې زه ستا لایق ځان جوړ کړم. زه د ټولو نه درخواست دا کوم، ما ته هغه لار نه ده معلومه چې زه ستاسو لایق ځان جوړ کړم، ځکه زما عقیدې دا دي او ستا عقیدې د دې هټکر خلاف دي. د عیسی علیه السلام په راتلو کې نه د وهابي اختلاف شته، نه د حنفي اختلاف شته، شیعه هم په دې کې اختلاف نه کوي. ذلیل قومه دا بې غیرته ختم کوي. بیا خلک خفه کېږي زمونږ په خبرو باندې. الله هم دا زړه ټق وکړه چې وچوي. موږ له بل څه زبان نه راځي، څه زړه کې دومره درد د اسلام و درته بیان کړو. د دې نه بعد فوج پولیس ته زه ویم، زه به داسې مثال ورکړم. زما د ذلدیر پولیس چې ما په تیمر کې ونیسي، ما ته وایي هلمټ دې نشته پرچه درکو، په غلط لاس روانې پرچه درکو. تاسو صرف پرچو ته ولاړ یې، دا پرچه چېرته په منبر هم لږه جاري کوي چې غلط لاس آلي، غلط ګیر وخي. اوهو دا بالا دا دور راشي چې کله د باچاخیل مولا په قبر باندې لوی لوی ډنډې ولاړي، اله به ارمان درشي. تاسو څه وایئ؟ یو څه خبره مې ذهن ته راغله. تاسو څه وایئ چې بجلیګر مولا مړ دی او په بل مولا کې د بجلیګر نه زیات غیرت نشته؟ د بجلیګر پلاران موجود دي، خو بجلیګر ته به ډېر ښه معزز باحیا خلک ناست نو بجلیګر به ډاډه لګیاو، بجلیګر به ډېر باحیا باعزته خلکو اورېده نو بجلیګر به ډېر ډاډه لګیاو. زما د علاقې خلک اخو په دین پسې مذاق کوي، زما د دور خلک په مولا پټکي پسې مذاق کوي، په مسجد پسې مذاق کوي، په مدرسه پسې مذاق کوي. زه د بجلیګر پلار وم، معذرت د علماو نه معافي غواړم، د بجلیګر رحمت الله علیه د شاګردانو نه. لیکن ما څه جواب شته؟ ستاسو څه جواب دی؟ ما څه جواب شته چې زه هر څه کولی شم؟ ستاسو څه جواب دی؟ د بجلیګر رحمت الله علیه په دور کې چا د دې عقیدې نه انکار کړی؟ د بجلیګر رحمت الله علیه په دور کې یاد ساتئ، په دې زمانه کې زمنم صلاح الدین ایوبي شته خو مرګري ورسه نشته، نور الدین زنګي شته خو مرګري ورسه نشته، عثمان غازی شته خو مرګري ورسه نشته، خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ شته خو مرګري ورسه نشته. راشئ مرګري شئ، جمع شئ، که نورې فتنې به مو وینئ، نورې فرقې به مو وینئ.